خو زمونږ او ستاسو دپاره څه ذمهداري زمونږ او ستاسو دپاره به دا ذمهداري چې څنګه مونږ د پیر صاحب احترام کولو څنګه مونږ د دې استانې احترام کولو هغه احترام به مونږ د سید حسین صاحب سره کوو او یوازې سید حسین صاحب نه علي زمان چشتي صاحب سلیم قادري صاحب چې پلار په نیکه د دې استانې خدمت یې کړی دی د مدرسې منډې تړلې ټول چې کوم دی نو علي زمان چشتي صاحب د استانې منډې تړلې ټول چې کوم دی سلیم قادري صاحب او سید حسین صاحب په دا ډیوټي کې څنګه پیر صاحب په خپل ځای ناست وو تاسو موږ راتلو د هغې نه مو دعاګانې اخیستې انشاءالله په هغه طریقه باندې به دی په خپل ځای باندې ناست دي سلیم قادري صاحب به یې لاسي او علي زمان چشتي به یې ډز لاسي زما دا خبره تاسو ته منظور ده که منظور نو لاسونه اوچت کړئ ټولو ته تاسو دا ستاسو د ټولو بیعت کړی د سید حسین صاحب سره او دا کوم لفظونه چې مې وویلې په دې باندې به ټول برقرار یئ او دویم مې دا درخواست دی چې جنازه وشي د جنازې نه پس یو ځل الحمد درې ځله کلهو شریف و سرې درود شریف به ووایئ دا لکونه کسان راغلي دي ستاسو به هم ثواب وشي او دې پیر صاحب محترم روح ته به دا ایصال ثواب وکړئ نو دې ته به هم ډېر خیر ورسي تاسو ته به هم ډېر خیر ورسي الله دې زموږ او ستاسو دا راتلل په خپل دربار کې قبول او منظور کړي چې جنازه وشي او دعا وشي د هغې نه پس به ټولو ته چې کوم دی اجازت دي چونکې د رش په وجه سره دا رحیل اسقات چې کوم دی هلته کې کړی دی او عبدالمالک صاحب چې کوم ځای کې نو مهرباني دې وکړي هغه راشي چې جنازه وکړي هغې ته درخواست دی د هغې نه مخکې موږ سید حسین صاحب دستاربندي کوو ولا قلت شاطر شاميلي ولا خليك بريا شاطر سید حسین صاحب پیر سے مبارک او علامہ نور الحق قادری سے چې دومره مشایخ دی هغې ته دستاربندي کوي په سفرو کې ځان شامل کړئ او عبدالمالک سے مبارک چې کونځي کې هغه ته جنازه بالکل ایثاره جنازه به هغې کوي چې ځای ورکړئ چې سید مبارک جوړ کې راشي او هغې جنازه وکړه خدای مو بخا چې کوم خلک ولیاړې تاسو ځایونه صفونو کې ځان شامل کړئ سید حسین صاحب نفیس صاحب او نور الحق قادري صاحب چې څومره مشایخ راغلي هغې وله پټکایي وویله